بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې یو سړی د بازار نه په نقد پیسو سره اشیاء واخلي، مثلا موبایل واخلي یا موټر سایکل واخلي یا موټر واخلي یا فریزر واخلي، او دغه سیز چې کم د په نقد پیسو اغسته دا مخکې په کشتونو باندې خرڅي د قیمتي خرید نه په اضافه سره، مثلا اغسته د په 100 روپے په نقدو او چې به خرڅي نو به په 15000 او په 20000 روپے په کشتونو باندې خرڅي، نو شرعاً داسې معامله جایز ده او کنه. فقها فرمای البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط، أي يلزم أن يكون الأجل معلوم الوقت عند كلا العاقدين لأن جهالته تفضي إلى النزاع. کله چې دا انسان په نقد سره په نقد رقم سره د بازار نه د اشیاء واخلي او دا په قبضه هم وکي، نو بیا د لپاره دک سيزونه په اضافه سره د قیمتي خرید نه په اضافه سره مخکې خرڅول بالکل جایز دي. اغسته د مثلا په 10000 روپے په نقد او دک سیز دا مخکې په کشتونو باندې په 15000 روپے خرڅي یا په 18 یا په 20000 روپے خرڅي په کشتونو، نو دا شرعاً جایز دي. البته فقها فرمای چې کم کشتونه مقرر شي نو د کشتونو د ادایګۍ مدت په معلوم وي، مثلا په کش باندې چې کله دا موبایل یا فریج یا موټر سایکل وغیرہ ورکي، نو دا به وته چې هر یکم په یکم باندې با 5000 یا 6000 یا 7000 څومره چې مقرروله دا به ته ماته ادا کې، نو د کشتونو د ادایګۍ مدت معلوم بوي. اگر انګه د کش د ادا کولو چې کم مقدار د 5000 یا 6000 اب هم معلوم وي چې دا سبب د جنگو نه ګرځيږي، نو بالکل بیا داسې قسم معامله شرعاً جایز ده. السلام.